دوستانو د هندوستان وزیر اعظم دی نریندر مودي ورته وایي هغه لیونی شوی دی. لیونی شوی په دې دی چې کوم کار پاکستان د 1980 میلادي کال نه دخوا غوښتل چې هغه دی وشي هغه د پاکستان په خوا خو نه شو او نریندر مودي د خدای په قهر اخته شو په خپل هغه کار شروع کړ. د پلګرام په علاقه کې په مقبوضه کشمیر کې چې کوم واقع شوی د هغې نه خو تاسو خبر یې چې د هندوستان خپل سکیورټي فورسز را پاسېدلي دي یا خو دا کسان په خپله وژلي دي او یا که چا وژل نو سترګې پې پټې کړي دي چې پرې دونه غټه واقع وشي چې هندوستان په دې باندې یو ډېر لوی اقدام وکړي او یو ډېر لوی ګام اوچت کړي. د نورو اقداماتو نه علاوه نریندر مودي پرون یو میټینګ راغوستی ډېر د های لیوله او په هغې کې فیصله کړې ده چې ما انډس واټر ټریټي چې موږ یې د سنتاس معاهدې په نوم باندې پیژنو وایي چې دا ما معطل کړه. دا تاسو په دې نقشه کې کتی شئ په دې کې دغه معاهده هم ټولې لیکلې ده او په دې کې دغه نقشې هم ټولې ورکړي دي چې دا معاهده په 1980 میلادي کال کې د هندوستان د هغه وخت وزیر اعظم پنډت جواهرلال نهرو او د پاکستان د هغه وخت صدر جنرال ایوب خان ترمنځ شوې وه او نړیوال بانک ورلد بانک په دې کې ګارنټر دی. خو دا معاهده هغه وخت کې د پاکستان ټول خلک په دې باندې خفه وو اوس هم پې خفه دي چې د پاکستان 3 سیندونه ایوب خان په هندوستان خرڅ کړي دي چې په هغې کې بیاس دی په هغې کې راوي دی په هغې کې دغه یو سیند پکې بل دی. نو خلکو وی چې دا معاهده ختمه شو نو ښه وی خو د هندوستان په کې ډېره زیاته فایده وه په دې معاهده کې لیکلي دي چې دغه 3 سیندونه موږ هندوستان ته حواله کړه 3 د پاکستان شو او په هغې کې هم اباسین یا دریای سیند چې ورته موږ وایو نو په هغې کې هم 0% برخه هندوستان له ورکړې وه چې هغوی د هر پرپز دپاره د هر مقصد دپاره استعمالولی شي چې اوس هغوی هغه 50% د خپلو مقاصدو دپاره استعمالي ډیمونه یې پرې جوړ کړي دي او په هغې نه بجلي هم جوړوي د هغې نه نیرونه هم وباسي په هغې باندې اوبه خور هم که یرسه کوي او د پاکستان دغه سیندونه که تاسو کتلي راوي شو بیاس شو ستلج وغیره شو دا بالکل اوچ شو ځکه چې هندوستان په دې باندې دونه ډیمونه جوړ کړه دونه نیرونه یې تو اوښکله چې پاکستان کې بس شړې شوې. پاکستان په دې باندې خفه و چېرې هندوستان دا معاهده ختمه کړو د پاکستان پکې فایده را ځکه که پاکستان په دغې سیندونو باندې چې کوم ډیمونه جوړ شوي دي که په هغې باندې حمله کوي که نه نو اوس پاکستان بیخي آزاد دی او د نړیوالو قوانینو مطابق پاکستان په دغه سیندونو باندې جوړ شوي ډیمونه تباه کولی شي په دې بانه باندې چې تاسو زموږ نیچرل فلو چې کوم قدرتي بهاو دی د اوبو هغه تاسو بند کړی دی او د دې په دنیا کې بیخي اجازت نشته. دریای نیل یا د امازون چې کوم سیند دی هغه په 19 ملکونو تیر شوی دی خو چا هم د چا د اوبو مخه نه دی نیولې صرف د خپلې حصې 10% یا 0% اوبه استعمالوي نور سیند به ته په مخ باندې پرېږدی لکه دریای کابل د کونړ سیند چې پاکستان ته راغلی دی دا افغانستان د دې 10 یا 0% د ډیم په شکل کې یا په بل شکل کې استعمالولی شي خو په پاکستان بیخي نشي بندولی ځکه دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده او که پاکستان ورسره معاهده وکړه نه خو بیا له خبره ده. نو د ایوب خان دا معاهده په هغه وخت کې هم د پاکستان خلکو نه منله او وی چې دا پاکستان سره ظلم دی او دا معاهده ختمه شي. اوس مودي په خپله راپاڅېده او وی چې دا معاهده ما ختمه کړه او زه دا نه منم ښه چې دا معاهده تا ختمه کړه نو که خدای مکه جنگ شروع شو لکه څنګه چې ته پتونان متونان وی که نه چې زه په پاکستان مټ ګورم نو که جنگ شروع شو نو ډومبي خو به چې په دغه سیندونو باندې ستا کوم ډیمونه جوړ شوي دي هغه به په نښه کېږي او بیا به پاکستان په دې کې ګرم هم نی ځکه پاکستان به خلکو ته وایي چې وروره سنتاس معاهده خو ختمه ده او ده زما د اوبو مخه نیولې ده او زه دا حق لرم چې د ده دغه ډیم زه ختم کړم زه یې اولمه. نو څه عجیبه شانتې کس راغلی دی او په هندوستان باندې حکومت کوي خو لکه څنګه چې ټرمپ امریکا تباه کړه له هغه شان زما په خل نریندر مودي ته خدای په قهر شوی دی. هلکه ته په پاکستان مټ ګورې نو پاکستان چې دا میزایل او دا ایټم بم ساتلی دی نو دا یې شوقدر شپې له ساتلی دی که کله پاکستان ته پته ولګېده چې زه دیوال سره ولګېدم او زما قومي سلامتي په خطر کې ده نو هغه به تا ته ګوري هغه به وایي چې زه جوارګر یم خدای د خلکو ښځې هم جوارګرې کړي. که پاکستان ته را پته ولګېده چې زه ختمېږم او زه یا په میدان کې مقابله نشم کولی نو د پاکستان ړومبی آپشن به ایټم بم وي او هغه توغندي به چې د هندوستان ګوټ ګوټ اولي. لہذا مودي له پکار دی چې خپل ټټو په سوري وتړي.